دی بله خبره دا ده چې عوامو هم دا پکار دي کوم مذهبي مشر دی، یاد ساتئ دا خبره ډېره سخته خبره ده خو کومې ده، کوم مذهبي مشر دی او کو سیاسي مشر دی، عوامو له دا په ذهن کې دا خبره انسټال کول پکار دي، په زړه باندې دا خبره ولیکئ چې ستاسو چې کوم ته مشر وایي هغه پیغمبر نه دی، هغه انسان دی، غلطي دې کیدی شي. امام مالک علیه رحمه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته اشاره وکړله، په دې کې چې کوم مدفون کوم سړی دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، صرف دې سړي سره اختلاف نشي کیدی، باقي د دنیا هر انسان سره اختلاف کیدی شي. نو لیډر سره اختلاف کیدی شي، مذهبي مشر دی هغه سره اختلاف کیدی شي، صرف پیغمبر علیه السلام سره اختلاف نشي کیدی، ځکه چې هغه په دې ځمکه باندې آخري حجت دی، قرآن او سنت یې موږ له راکړي دي. دا یو څو خبرې وې چې لکه لیډر ته تاسو د پیغمبر په نظر مه ګورئ، زموږ خلکو هلته پیغمبر درجه ورکړي، دنه غلطي کیدی نشي، دومره تقدیس ولا ورکړي، دومره اسمان ته وخیږي. انسان دی، قدر عزت دغه سپکاوي موږ نه کوو، عزت به یې کې قدر به یې کې، خو لکه دواړو له پکار دی هغه محبت هم یو ټرسټ دی، چې په محبت کې داسې لرې لاړ شم چې زه توړ پوړ وکړم او زه چې کوم دی نورو خلکو زندګۍ په خطره کې واچوم، دا هم غلطه ده. دین به موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نالو، آخري حجت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او هغه موږ ته دا ویلي چې کتاب او سنت دا ومنه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له کتاب او سنت راکړي، اوس دا حیثیت پته بل چاله نه ورکې، په دې خلک نه دي پوهې. یاد ساتئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل چا ته اختیار نه دی حاصل چې هغه دینی حجت شي. دا خبره ډېره سخته ده خو واورئ چې هغه دینی حجت چې د پیغمبر علیه السلام چې وایي دا سیز دین دی نه هغه به دین وي، چې پیغمبر علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا دین نه دی نه هغه به دین نه وي. بل چاته دا اتورټي حاصله نه ده، دا یاد ساتئ، بل چاته دا اختیار نه دی حاصل چې وایي لکه دا شی دین دی. د پیغمبر علیه السلام نه پس دا خبره کوي او وایي دا حجت دی ستاسو لپاره، هغه به دین نه وي. دې ته ویلی شي ختم نبوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وارسلت الى الخلق کافة وختم بي النبیون، زه رالیږلی شوم ټول انسانیت ته پوره په پوره ټول دنیا ته زه رالیږلی شوم، وختم بي النبیون، او په ما باندې دا بره نه راتلو سلسله نه ده چې بره به نه به راځي، حجت راځي، وحي راځي، دا وختم بي النبیون ما باندې دا سلسله ختمه کړې شوه، ما باندې دا سلسله ختمه کړې شوه. مخکې فرمایي جئتو فختمت الانبیاء، زه رالمه او ما دا دروازه ختمه کړله. اوس بل چاته دا اختیار نه دی حاصل. او زما یو شیخ دی هغه دا وایي د اسمان ځمکې سره رابطه ختمه شوه، د اسمان ځمکې سره رابطه ختمه شوه، دا ختم نبوت دی. بس بل خبر نشي راتلی. قرآن او سنت دا حجت دي، دا به موږ د قیامته پورې دا د نبي علیه السلام د نبوت په ذریعه باندې قرآن هم راغلی دی او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نبوت سره سنت هم راغلی، دا دواړه حجت دي. بل څیز د چا خوب، د چا کشف، د چا الهام، د چا سوچ، د چا فکر، هغه دین نشي کېدی. دې ته وایي ختم نبوه. په دې باندې ځان پوهېږي، دا دومره مضبوطه خبره ده. او بله خبره دا ده چې فرض که د نبوت څوک کلیم کوي چې زه پیغمبر یم، البته په یو خاص آیت باندې موږ ډیبیټ کولی شو چې د هغه آیت نه استدلال کړي، خو د هغه نه نبوت نه فرض که یو کس ماله راشي که نه، ماله راشي او تاسو ته هم دا وایم، تاسو له راشي یا ماله راشي، موږ به د هغه نه دا سره تپوس نه کوو چې ته ووایه ستا نبوت څه دلیل دی. دا سوال کول هم کفر دی. قرآن او سنت دا ویلي دي چې نبوت تمام شو، بل څوک نبي نشي کېدی. دا سوال څه لګې؟ دا سوال کولو ضرورت نشته، دا سوال ابس دی چې تا نه تپوس وکړم چې هلکه ستا د نبوت څه دلیل دی. نه البته چې کوم آیت نه هغې استدلال کړي د هغې غلطي واضح کولی شم، خو زما دا پوخ ایمان دی د ده نه څه تپوس کومه، دا خو دې په غلطه، دا خو دې په کفر باندې مبتلا دی. د هغه نه به تپوس هم قدرې نه کوو چې هلکه زه په شش و پنج کې راشم هلکه ستا د نبوت مطلب دا چې زه په شک کې یم، سوال نه پیدا کېږي او زما ملګري سوال نه پیدا کېږي چې په شک کې وي. هغوی ایمان په ختم نبوت باندې، په خاتم النبیین باندې دی. دا خبره چې ستاسو په ذهن